حدیث مبارک به ترمذی شریف لسته دی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ عدد حدیث مبارک راویہ دا مبارکہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی لی وی هر هغه زنانا چې هغه وفات شوه مړه شوه او د دې نه خاوند پاتې شو خو خاوند یې څنګه راضي و د دې بیبي نه خوشحاله و خاوند ته خوشحاله چې بیبي وفات کېده نو دخلت الجنة الله یا تا به جنت ته داخله شي دا زنانه به چېرته داخله شي دا داخله شوه جنت دا لاړه جنت ته بس چې خاوند ته رضا پاتې شو د خاوند دومره مقام او مرتبه بیبیانو تاسو وګورئ ګورئ محبوب علیه الصلاۃ والسلام دا هم ترمذی شریف حدیث مبارک دی وی د خاوند په بیبي دومره حق دی وی که چېرې سجده جایز وي زما په مذهب کې نه ده جایز خو که جایز وي نو ما به دا حکم کړي بیبیانو ته چې تاسو خاوندانو ته سجدې کوئ خو نشته زموږ په مذهب کې په شریعت د اسلام کې بل چاته د الله پاک نه علاوه سجده کول یاد وساتئ اوس د خاوندانو حقوق چې کله یو بیبي پوره کړي نو ګوره بیا دا خاوند ورپسې هم خفه کړي که نه ته زړه م دردېږي یادېږي د هغې احسانات ورته یادېږي د هغې ښایسته د مؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها لومړنۍ بیبي ده زموږ د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک کونډه شوې ده او 40 سال عمر دی محبوب علیه الصلاة والسلام 25 سال څونه 15 کاله فرق دی او محبوب علیه الصلاة والسلام ټول بچي زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دا د هغې نه دي یو ماشوم صرف بل شوی دی خو نو د دې نه زیات بچي دي ټول چې کوم غټ شوي اوس چې کله دا مبارکه دې څومره سختې تېرې کړي د خپل خاوند څوک و رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خدا چې د مکې مکرمې مالداره زنانه وه کاروبارونه به کېدل شام ته به د دې قافلې د تجارت لی داسې مالداره بیبي وه ټول مال قربان کو د دین د خاطره د چانه قربان کو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه سو خاوند دی او خاوند دلته خو موږ درې تولې تو یا تولسو مهر ولګیدو چې بل رسول الله روانه راشي راکه مال خپل مهر حق مې راکه حق مې نشي ادا کول او خبرې چوتې چوتې کې زمونږ د ښځې موږ ته داسې وي دا د دې زمانې دا ښځې دي مال راکه خپل مهر حق مې راکه وړي کن هغه هم بیبي وه که نه هغه هم زوجه محترمه وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول مال یې پې قربان که په رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک داسې وخت راغی چې کله سوشل بایکاټ وکړو کفار مکه نو دوی لاړل او شیب ابي طالب کې 3 کاله تیر کړي شیب ابي تاسو په تاریخ کتابونو کې د سکول کې مشته دا واقعه 3 کاله او پاڼې به دوی خوړې پاڼې خوراک څښاک نه وسه 3 کاله پاڼې مې خوړلې دي په شیب ابي طالب کې دې مبارکې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها خپل خاوند سره پاڼې خوړلي خو ګیلې نه ده کړې چې زه خو د مکې مکرمې د ټولو مالداره بیبي وم او چې تا سره شوي م واده نو بس دا دی چې کوم دی اوس دې حال ته راورسېدم چې اوس پاڼې خورم په مکه مکرمه کې دا ګیلې کړې نو اوس ګوره بدله وله رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک څنګه ورکړي کله د محبوب علیه الصلاة والسلام خو بیا ډېرې نکاحګانې وکړې چې کله دا خو وفات شوه مکه مکرمه کې مدینه منوره کې د نورو بیبیانو پر وړاندې چې د دې ذکر به راغی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د دې خپلې بیبي د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ذکر کوو نو دا ذکر خیر به چې شروع کړو نو سترګو مبارکو کې به اوښکې رالې په دې پسې عایشه بیبي رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې ګوره زمونږ یعنې ته هغه بیبي یادې هغه الفاظ حدیث مبارک چې ستا هغه بیبي یادې چې د هغې نرۍ نرۍ خپې وي مطلب دا ده چې بدن نه کمزورې وه او تاسې ډېر زیات حسن و جمال هم نه و نو ته هغه یادې و لکه مونږ یو ته هغه یادې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل تا ته څه پته ده عایشې بیبي رضي الله تعالی عنها تا ته څه پته ده هغې ما سره څومره سختې تېرې کړي څومره تکلیفونه زما د خاطره برداشت کړي هغې نه زما اولاد پیدا شوي او بیا چې کم دی کله به حلاله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په کور کې بچی دی وغیره حلال شو نو محبوب علیه الصلاة والسلام به وفرمایل چې د غوښه د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کومې ملګرې وې ملګرې د هغې ملګري به خصوصي هغې کره به یې غوښه لېږله د هغې په مینه رسول الله صلی الله علیه وسلم